मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद लरम چې ټول بخې تر تازه به د ژوند په رنګینو کې به او اختر به مو انجوای کړی. د اختر چوټیانې به مو انجوای کړي. چوټیانې خو تاسو ډېرې وکړلې. مونږ آنلاین کلاسز سټارټ کړي یو سیکنډ سیمسټر سټوډنټ دپاره، فرست سیمسټر سټوډنټ دپاره. نن مونږ د سیکنډ سیمسټر د پبلک هیلث کلاس اټینډ کوو. هغه به وایو پرایمري هیلث کیر. پرایمري هیلث کیر باره کې مونږ لږ شان خبرې کوو چې پرایمري هیلث کیر څه شی دی. هیلث پرایمري هیلث کیر فرسٹ آف آل چې تاسو ته د هیلث پته وي چې هیلث څه شی دی، نو هیلث خو ما تاسو ته په سټارټ کې پبلک هیلث او د هیلث ډیفینیشن هم کړی، خو یو ځل بیا به ریپیټ کوو. هیلث a state of complete physical, mental and social well-being, not merely the absence of disease or infirmity. دا چې کوم دی WHO دا ډیفینیشن د WHO چې کوم ورلډ هیلث ارګنایزیشن دی، د هغې کنسپټ دا دی چې هغه سټیټ په هغې کې کمپلیټ فزیکلی جسمانی چې څنګه هغه یو کس کمپلیټ وي، منټلی یا چې کوم منټل چې دغه کم هغه دی هغه ډسټرب نه وي، یا سوشلی یا اکنامیکلی چې کوم دی هغه ویل بینګ وي، یا څه ډیزیز په هغه کې نه وي، نو دې ته موږ هیلث وایو. بل یو ډیفینیشن چې هغه سمپل غونته کې دی، کمپلیټ سټیټ وچ از بینګ فری فرام النس از کالډ هیلث. هغې ته هم مونږ هیلث وایو چې بالکل د النس د بیماریانو نه صفا وي، هغې ته مونږ څه وایو؟ هیلث وایو. پرایمري هیلث کیر is defined by the WHO World Health Organization is essential health care made universally accessible to individual and familial in the community by means acceptable to them through their full participation and at a cost that the community and country can afford to maintain at every stage of their development in the spirit of self-determination. Primary health care دا مونږ سره هغه کیر دی، هغه هیلث کیر دی، امپورټنټ هیلث کیر دی چې دا به جوړ شوی د ټولو دپاره یونیورسل وي. ټولو دپاره به څه وي؟ یونیورسیبل به وي، ټولو ته به په ټولې به ایزیلی هغه امپلیمنټ کیدی شي. که هغه پور وي او که هغه ریچ وي، د ټولو دپاره به دا څه یونیورسل وي. ایکسیسیبل به هر یو ته به ایزی مهیا کیږي، هر انډیویژول ته چې کوم دی دا په کمیونټي کې هر یو ته به ایکسیپټیبل وي. چې ایکسیپټیبل وي مین چې هغې ایکسیپټ کوي دا د فول پارټیسپیشن په تھرو باندې، چې هغې په دې څومره کمیونټي زمونږ ده په هغې کې پارټیسپیشن کوي، او هغه چاته پرایمري هیلث کیر چې کوم دی هیلث کیر به هر یو ته پرووایډ کې، که هغه ایمرجنسي کنډیشن کې، که هغه ارجنسي کنډیشن کې، هغه ته به هیلث فیسیلیټي ته پرووایډ کې. خو هیلث چې کوم ایمرجنسي کوم فرسټ ایډ دی، نو هغه سپیشلی نیډي دپاره په پریارټي باندې دی. چې چاته ضرورت دی ایمرجنسي کنډیشن وي، نو فرست پریارټي زموږ دا ده چې د هغه هیلث کیر چې کوم دی هغه موږ په پرایمري بیس باندې هغه ته هغه پهله د هغه وکړو. کوم هیلث کیر چې موږ په کمیونټي کې پرووایډ کوو په پرایمري بیس، هغه موږ په داسې هغه کې کوو چې کومه کنټري یا کومه کمیونټي کې چې هغه په لو کاسټ باندې او هغه کمیونټي هغه فیسیلیټي هغه اپورټ کولی شي. په هر سټیج آف ډیولپمنټ کې سیلف ډیټرمینیشن باندې هغه څه کولی شي؟ اپورټ کولی شي. نو دې ته موږ څه وایو؟ پرایمري هیلث کیر. Primary health care is essential health care made universally accessible to individual and acceptable to them. دا ما خبره وکړه دینه مخکې through their full participation at cost our community and country can afford. دا خبره تاسو ته ما مخکې دینه وکړه. دا ستاسو د نوټس لیکلو دپاره ما لږ شان سمپل کړه. که تاسو بیا نوټس جوړول غواړئ
The basic requirement of for sound primary health care, the eight A's and the 3 C's. په دې کې چې کوم دی 8 A's دي په هغې باندې به مونږ چې کوم دی هغه به اپلای کوو، 3 C's دي نو د دې په ترو باندې به مونږ څه کوو، دا د ریکوایرمنټس دي، دا زمونږ ریکوایرمنټس دي د چا پرائمری हेल्थ केयर چې کوم هلک پرائمری हेल्थ केयर. नंबर फर्स्ट जो है appropriateness, availability, adequacy, accessibility, acceptability, affordability, accessibility, accountability. دا زمونږ سره 8 A's دي. دا که مونږ فالو کو او دا مونږ راولو په خپل کمیونټي کې دا مونږ فالو کو امپلیمنٹ کو نو زمونږ چې کوم ریکوایرمنټس دي، کوم بیسیک ریکوایرمنټس دي د پرایمری هیلث کیر هغه مونږ مخکې امپلیمنٹ کولی شو. سیز چې پکې کم دي هغه کمپلیټنس دی، کمپریهنسیوز دی اینڈ کنټینیوټي. دا سمپلی لکه تاسو دپاره صرف د اسانېدو دپاره ما صرف په دې کې لږ کړی دی، نور دومره ډیټیل سره تاسو ته نه دی پکار، خو تاسو ته دومره پته وي چې اکاونټیبلیټي، اویلیبلیټي، اپروپریټنس، ایکسپټیبلیټي دا چې کوم دی دا مونږ سره په دې کې ډېر ابوټیبلیټي دا مونږ سره ډېر امپورټنټ دي. ایټریبیوټ آف پرایمری هیلث کیر څنګه به ته ایټریبیوټ کې نمبر فرست ایکسیسیبل دی نو هغه به ته یونیورسلی چې هر چاته ایکسیسیبلی یونیورسي من چې انډیویجولي هر کس ته پرووایډ کولی شي. ایکسیپټیبل کلچرلی د کلچرل وایز چې ایکسیپټ وي. فار ایگزامپل څه داسې ریلیجن وي چې هغې کې که ته کوم پروسیجر اپلای کې کوم میتھډ ته هلته کې امپلیمنٹ کې نو هغه خلکو ته چې هغه ایکسیپټیبل وي د پرایمری هیلث کیر دپاره کلچرلی چې کوم دی هغه ایکسیپټیبل وي. اډاپټیبل پریکټیکلی چې هغه ته اډاپټ کول انوایرمنټلی اډاپټ کولی شي نو پریکټیکلی اډاپټیبل چې کوم هغه پریکټیکلی. اپورټیبل اکنامیکلی سوشلی چې هغه فار ایگزامپل یو پیشنټ دی یو کمیونټي ده او هغې چې کومه سوشل هسټري ده هغه پور ده، اکنامیکلی هغې سوشلی پور دي او هغې ته ته داسې هغه اډوایس کې چې هغې اپورټ کولی نه شي، داسې میډیسن داسې هغه ته نشي هغې نشي اپورټ کولی نو هغه به ته اکنامیکلی به هغه ته اپورټیبل ګوري. اپلیکیبل چې کوم دی دا ساینټیفیکلی کومه پروسیجر چې ته یوز کې امپلیمنٹ کې اپلای کې چې هغه ساینټیفیکلی وي، پروفیشنلی وي نو دا پرایمری هیلث کیر چې کوم اټریبیوټس کې. ایلیمنټس آف پرایمری هیلث کیر کوم داسې ایلیمنټس دي د پرایمری هیلث کیر. نمبر فرست هیلث ایجوکیشن. که زمونږ په سوسایټي کې زمونږ په کمیونټي کې د هیلث باره کې خلک ایجوکیټ شو نو زمونږ پرایمری هیلث کیر به ډېر سټرانګ شي. زمونږ په کمیونټي کې زمونږ په سوسایټي کې به د ډیزیز د مارټیلیټي ریشو د ماربیډیټي ریشو چې کومه ده هغه به ډېره زیاته کمه شي. هیلث ایجوکیشن ډېر امپورټنټ دی. کنسرنینګ پریویلینګ هیلث پرابلم اینڈ د میتھډ آف پریونټینګ اینڈ کنټرولینګ دیم. فار ایگزامپل یو پینډیمک ډیزیز دی یا یو انډیمک ډیزیز دی په یو کمیونټي کې یا یو پینډیمک ورلډ وایډ ډیزیز دی، هغې باره کې به ته خلک څنګه ایجوکیټ کې او هغې نه د پریوینشن باره کې به هغې څنګه ته پریوینټ کې او هغې به څنګه پروموټ کې، هغې ته به ته څنګه وایې چې دا کوم احتیاطي تدابیر چې کوم پریوینټیو میئرز دي زمونږ دا مونږ اپلای کو په خپل زندګي کې نو هغې د وجې نه به مونږ ته هیلث ایجوکیشن میلاو شو نو مونږ به فردر چې کوم دی نه سفر کیږو د هغې پینډیمک ډیزیز د وجې نه. لکه نن سبا چې کومه دی کورونا وایرس د وجې نه چې کوم خلک دی او هغوی لیک آف ایجوکیشن، لیک آف هیلث اویرنس د وجې نه هغوی چې کوم دی ډېر زیات سفر کیږي نو دا که مونږ ایجوکیټ کو د هیلث باره کې او د هغې د هیلث د صحت باره کې هغې ته لږ شان کې د دې په باره کې وایو که تاسو دا پریونټیو میئر یوز کړئ نو تاسو د دې پرابلم نه بچ کیدی شئ. نو تا هغې هیلث ایجوکیټ کړل فردر هغوی به چې کوم دی نه سفر کیږي. پروموشن آف فوډ سپلای اینڈ پراپر نیوټریشن.
یو چې زمونږ کومه کمیونټي ده کومه سوسایټي ده چې کوم زمونږ فوډ دي هغه ټیک نه دي که زمونږ فوډ صحیح شو او د هغې سپلای صحیح شوله یا پراپر نیوټریشن مونږ ته میلاو شو نو زمونږ چې کوم ایمیون سیسټم دی هغه به سټرانګ وي او چې کوم ډیزیز دی هغه به ایزیلی په مونږ اټیک نشي کولی. زمونږ په کمیونټي کې زیاتر مسلې چې کوم دي خاص کر زمونږ په KPK کې زمونږ چې کوم د واټر سپلای ده هغه پراپر سینیټایزیشن د هغې نه دی شوی نو هغه چې کومه هغه د زیاتر کنټامینیټډ وي او هغه ماشومان زیاتر ریشو چې کومه چلډرن ریشو د هغې د وجې نه زیاتر انفیکشس ډیزیز چې کوم دي ډایریا شوله ډایسنټري شوه هغې ته ولیږي. adequate supply of safe water and basic sanitation د دې باره کې تاسو ته ما خبره هم کړه. نیوټریشن یا پراپر نیوټریشن یا چې کوم زمونږ پروموشن اف فوډ دی لکه سټارویشن خبره که زه وکړم لکه امبیلنس نیوټریشن یا مال ابزاربشن چې څومره ماشومان دي هغې ته که مونږ پراپر نیوټریشن سپلای وکړو نو هغې هیلث چې کومه دی هغې ښه کیدی شي او د ډیزیز نه هغې چې کوم ډیزیز هغې پینډیمک یا انډیمک ډیزیز هغې نه بچ کیدی شي. ایمیونایزیشن ډیر امپورټنټ چیز دی. ایمیونایزیشن یا ویکسینیشن چې موږ څه ته وایو کوم چې ماشوم پیدا شي او بیا هغه ته کومې ټیکې لګي کوم ویکسینیشن هغه ته کیږي نو هغې په وجه باندې پروفایلکټیکلی موږ څه چلو کوو چې دا هغه ویکسینیشن په ترو باندې دغه ماشوم چې کوم دی د ډیر داسې انفیکټډ د خطرناکو بیماریانو نه بچ کیدی شي. پای کې هیپاټایټس بی HIV TB چې کومه ده دا موږ سره ډیر کرونیک ډیزیز دی د دې نه بچ کیدی شي نو دا پکار دی چې موږ خپلو ماشومانو ته ایمیونایزیشن ویکسینیشن وکړو. د نن دپاره دا کافي دی انشاءالله فردر به موږ مخکې دا کنټینیویشن لیکچر جاري ساتو. د خپل ځان خیال ساتئ د خپل چاپېریال خیال ساتئ. والسلام.